بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم وسلم اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو مونږه مکه سبق کې هغه سيزونه ویلو چې د کم څه د وجنه او د سماتيږي. اوس نن سبق کې هغه اشیاء او هغه سيزونه دي چې بای باندې په ظاهر باندې ښکاري دا چې او د سماتيږي، لیکن بای باندې او د نه ماتيږي. نو کم دي الاشیاء التي لا ينتقض بها الوضوء. هغه اشیاء چې بای باندې او د نه ماتيږي، هغه سيزونه چې بای باندې او د نه ماتيږي. فالامور الاتيه تشابه نواقض الوضوء. اداراتلونګ کارونه دا خود سری چې دا اودس ماتونکو په مشابه دي، د اودس ماتونکو په شان دي چې دا اودسونه ماتي، ولكنها لا تنقض الوضوء، لیکن دا اودس نه ماتي. هغه پوه شو به معنی په ظاهر او کاری دا چې کېږي چې د وجه اودس ماتي، لیکن دا ماتي دي. نمبر 1 اذا ظهر الدم ولم يتجاوز عن مكانه. کله چې وینه ظاهر شي او د خپل ځای نه ونه راکېږي، خپل ځای نه وانه وړي، ورپرو ما دا ستیرو چې لکه انسان دا پټ لاندې خو وینه پرته نه، خو چې اوس دغه وینه د خپل ځای نه صرف ښکاره شوله او را بهېدلې نه، نو په دې باندې اودس نه ماتېږي. پوه شوئ؟ نمبر 1 سره اذا ظهر الدم، کله چې وینه ښکاره شي ظاهره شي، ولم يتجاوز من مكان عن مكانه، او د خپل ځای نه تجاوز ونه کړي، یعنی وانه وړي د خپل ځای نه. نمبر 2 إذا سقط لحم من البدن ولكن لم يسل منه الدم كالعرق المدني الذي يقال له ردية نارو. وکله د بدن وینه گزار شي، دا دغه گزار شي وخه، لیکن وخه ته وګورتيږي خو لګر هغه سره وینه جندانه بهيږي. د بدن نه وخه گزار شي خو دغه ته نه ورتيږي. لکه مثال لري رس دی کنه، مثال لکه انسان زخم دی او هغه زخم شوی شی بیا لکه خېګی نیولې ده او هغه ته پټ لري کو، نو وخت دی ورته د وینه وسله نه لړه، نو چې وینه وسله نه لړه نو بیا به دا او تاسو نه ماتيږي، وینه وسله نه بیا ماتيږي. اذا سقط لحم من البدن، کله چې وګورځي وخت د بدن نه، ولكن لم يسل منه الدم، او لیکن د دین وینه وسره ونه بهيږي. کله عرق المدني، لکه عرق مدني الذي يقال له بالارديه نارو، چې په اردو کې ورته نارو وي، یعنی دغه عرق مدني چې په اردو کې ورته نارو وي، دا دغه بیماری نه دی چې په دې کې د انسان دا وجود دغه شي لکه غدانه شي، بیا غدانه ماته شي او هغه بیا چې دا ورزيږي، دا پټ ورځي. پوه شئ؟ اذا خرجت دوده من جرح او من اذن، کله چې زخم نه چنجه راوته، دود ستوي چنجه، من جرح د زخم نه او من اذن یا د وګنه، نو چونکې د دې سره وینه نه راوځي، نو د وینې پر راوتو باندې ودس ماتيږي. کسب چنجه د زخم نه راوته او وینه وسره نه راوته یا د وګ نه راوته، نو بیا هم په دې باندې ودسو نه ماتيږي. وکړه لوبل په طرف باندې چنجه راوته، نو خو بیا موږ ویل چې دا خرج احد من هر څه چې راوته نو یې باندې ماتيږي. اذا خرجت دوده من جرع، کله چې راوځي چنجه د زخم نه او من اذن یا د وګنه، نو په دې باندې ودس نه ماتيږي. نمبر 4 اذا قاء ولم يكن القيء من الفم، کله چې دغه وګو خو کې چې رنده د خپل په ډکواله په مقدار باندې نو بیا مو دس نه ماتيږي. د خپل په ډکواله په مقدار باندې پرون ویل شي وي چې ماتيږي په، او ډکواله مقدار باندې ویل چې یا خو راجمه کې خپل ډکیږي یا دا چې لګته واپس کول غواړي خو نه واپس کیږي. اذا قاء کله چې دغه وګو ولم يكن القيء من الفم، او نوی دغه د خپل ډکواله په مقدار باندې. نمبر 5 اذا قاء بلغ من، کله چې د بلغ مخدول خراج کې غردول، سواء كان البلغ قليلا او كان كثيرا، که قلیل وي او کلګ وي، خو په کلګ وي او کډیر وي او په خراج کې غردول باندې په بلغ باندې او د سماتيږي. اذا نام المصلي في صلاته، کله چې مسکو کې په مانځ کې ودشي، سواء نام في حاله القيام، برابر خبره را کده په ولاړه باندې وي که بناستو وي که بهر قسم حالت کې ودا او د سماتيږي. نو اذا نام المصلي، کله چې منځ وکي مصلي، کله چې ودشي مصلي مسکون کې په صلاتي په خپل مانځ کې، سواء برابر ده نام في حاله القيام، چې د ودشوي په حالت د قیام کې، او القعود یا په حالت قعود کې پناسته کې، او نام في حاله الركوع والسجود، یا له شی په حالت رکوع او سجدو کې. خو کله اذا كان على صفه السنه، کله چې د سنت طریقې مطابق وي،
کله سنت مطابق نو مطلب سنت دغه چې څنګه دا کنه سجده چې څنګه دا قشان نه ولا ګولې او بل صحیح کې براش ان شاء الله چې هو اډو کې پزما کمانه لګول دا سجده سنت تا لکه دو څنګه ولا سنا پوزا او تندې دا پرې دا باندې لګول پزما کمان لګول خدا وس د دې طریقه سره دغه نه راکړي سجده نه راکړي په بل طریقې سره کړی دا یا لکه په مانځه کې د سي په قاعده باندې موږ نشو خدای تینې دا پړدلې والے یا په بل طریقه باندې یا د چې پیغه ولې دي واښو په باندې نو چې کله په طریقې د سنت باندې مونږ کوو او په یک ورکو کې په سجده کې وځو شو نو بری باندې بیا مونږ ماتي اذا نام المتوزي کله چې مونږ او دس کوون کې کله چې او دس کوون کې ودشي وکانت مقعدته متمكنه في الارض من الارض او دغه ناس له ټینګ می پزما کا باندې جوخوي ان له بولو د دېګه دای په دغه باندې په دې ځما کا باندې جوخوي او رقیدل نه نو دا او دس نه ماتي اذا نام او دغه شان دی موږ ویلو چې شاته دې ډډ نه وایي دا چې هغه درن لري کینو دا به ورتاوی کی دا په کوم دی ښا اذا نام المتوزي کله چې ودشي او دس کوون کې یعنی او دس وال سړی وكانت مقعدته متمكنه من الارض او دغه مقعد دا ټینګ وي جوخ په پزما کمانه نمبر 8 اذا مس ذکره بيدي کله چې خپل شرمګال لاس وړي وړو بولو ځای لاس وړي مسکه په لاس سره نو په وړو بولو ځای لو بولو ځای لاس وړل دا چې نه دا پرې باندې او دس نه ماتي اذا مس امراه کله چې خزه مسکه خپل مور سره لاس ملوي خزه سره لاس ملوي لور سره خور سره نو پرې باندې او دس نه ماتي اذا تمايل النائم د پردې خسرو نه ماتي غوانا راوړي هغه سره لاس ملوي کوم او دس به نه ماتي اذا تمايل النائم کله چې دغه شي سو ټالی وਹੀ ودر سره ټالی معنی یو طرف ته مایل شي لکه مطلب دی ودره او د دې سیده طرف ته وړي یا دې طرف ته وړي نو بدی باندې دا او دس نه ماتي او دس بیان ماتي چې کله د مقعد نظم کې نو چچو لکه پوه شو مې باندې یاد بشي وای هو